أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. صدقت يا رب العالمين. دی زینا سورة العادیات دا شروع شو او سلم نمبر سورت تی په ترتیب عثمانی سره او د نزول په اعتبار سره سوار لسم دی. الله رب العزت په دې صورت کې مؤمنانو ته یو مثال ورکوي د اس، او هغه په دې باندې چې د انسان په دې سوچو کې چې د اس مجازي مالک چې دی دا انسان دی، نو دغه اس ته د لپاره هر قسمه سخته برداشت کوي. دی دومره پوهېږي چې زه په دې جنګ ورځم نو په دې کې د هغې طرفه ګزارونه دي، خو بیا هم دا مجازي مالک یې چې زغلی هغه دا جنګ په منځ باندې ورځي. که دی د سارې زغلی، که دی د جنګ په منځ ورولي، که دی په کتارونو ورولي، خو دغه اس پې ورځي، هغه هېڅ واپس په شا زور. حالان کې هغه په دې پوهېږي چې دې کې ماله تاوان دی، دونه پې پوهېږي. الله رب العزت فرمایي چې انسانه ته هم په دې پوهېږي چې دې کې زما دپاره تاوان دی، الله رب العزت رانه ناراضه کېږي، او ته بیا هم هغه کار کوې چې په کوم ستا نه الله خفه کېږي. او حکیم اختر صاحب به وی رحمه الله، هغه به وی چې یو خر دی، خر هغه دوه ډیوټۍ کوي، د مجازي مالک هم ډیوټي کوي، د هغه کار هم پوره کوي چې موږ ورته څونه سپک ګورو، او د حقیقي مالک د الله رب العزت ذکر هم کوي. او انسان دی چې دی د مجازي مالک په کار او په ډیوټۍ کې هم غلا کوي، او الله رب العزت چې کوم احکامات یې هغه هم نه پوره کوي، په هغې کې هم غلا کوي. نو په دې لږ سوچ پکار دی. الله رب العزت دې کې د اس مثال ورکوي. او الله فرمایي والعادي. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الذي جعل العاديات آلة الجهاد. شروع په نوم د الله تعالی، هغه الله چې اسونه یې ګرځولي دي آله د جهاد، د هغه په نوم باندې شروع ده. الرحمن بالانسان بالنعم، چې رحمان دی په انسان باندې په نعمتونو سره، په انسان څومره ډېر نعمتونه کړي. ما او تا چې د هغې شکر ادا کړو نو شکر یې نه شو ادا کړو. لئن شکرتم لازیدنکم، بیا نور زیاتېږي. الله یې د نیکۍ توفیق راکړي. او الرحیم، نو دا رحیم دی په انسان، الرحیم بالمجاهدین الشاکرین، په هغه مجاهدینو چې شکر کوونکي. خدای پاک د دین یو شعبه کې لګولي، بیا به شکر هم وباسي. الله یې توفیق راکړي. والعادیات، قسم دی وي په هغه اسونو باندې، والعادیات قسم دی په تیزو ځغلیدونکو اسونو باندې، ضبحا چې پرشیږي، یا چې پرشیږي په پرشیدو سره، په هغه اسونو دی الله رب العزت وایي زما قسم دی. فالموریات قدحا، بیا الله فرمای فالموریات، بیا د اور پراویستونکو باندې، قدحا چې نوک جنګوي، چې څه کوي چې نوک او جنګوي، نو چې د خپې داسې تیزې وي، نالونه وغیره لګېدی، نو هغې سره د اور هغه بسر کې داسې راځي. نو الله رب العزت فرمایي په هغه اسونو مې د قسم وي. والعادیات، او گوادی هغه اسونه، ضبحا، والعادیات او گوادی هغه اسونه چې په تیزه ځغلي، ضبحا په پرشیدو سره. والعادیات، او قسم دی په تیزو ځغلیدونکو اسونو باندې، ضبحا چې پرشیږي. فالموریات قدحا، بیا د اور پرایستونکو باندې، قدحا چې څه کوي چې نوک او جنګوي کله. فالمغیرات، بیا د قسم وي په هغه اسونو باندې، صبحا چې فالمغیرات، بیا د قسم وي په هغه اسونو باندې چې حمله کوونکي وي، صبحا په وخت د سبا کې، چې دا سبا په وخت کې چې دوی حمله کوي.
فاثرن به نقا نراوچتوی به پس سرا یا به په معنا د فی صبح په دې سبا کې نقان گرد و غبار لرا نو په سبا کې هو گرد و غبار نه راوچتیږي هغه چې دین نو به د شپې په چې دین د پشم مشم وغیرہ یا چې دی لګا دا دغه شوی نو هغه سه هغه غبار نه راوچتیږي خو دې داسې د خدای په د خپل مالک په تابعداري کې لګي داسې قدم په تیزی او داسې غلی چې هغه ټیم دی هغه گرد و غبار راوچتږي فاثرن به نقا نوچتوی پدی سرا غبار دا دوڑا فوسطنا بیادن ورننوزی به پدی سرا جمعا پا جمع دا پوچ کی پا دغا پوچ کی فوسطن به جمعا بیادن ورننوزی پا حغا پوچ کی نو ان الانسان او صلی اللہ رب العزت فرمائی ان الانسان یقیناً دا انسان چی دی لربی درو قل دبارا لکنودن خامخانا شکر دی دا انسان د خپل رب چې دا ډیر ناشکر دی ډیر ناشکر دی الله دې بچ کی امام المفسرین حضرت حسن بصری رحمه الله فرمایي لوی صوفیم دی په هر میدان کې لوی سړی حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي لکنود چې دا هغه ناشکر ته ویل شي چې کم کس باندې الله ډیر انعامات کړي خو دې د خدای غ انعامات نه ذکر کوي او خدای پاک په چرته امتحانن سره ولي نو دی بیا و چې ګورا په ما دا عذاب راغی یا په ما دا سخت رااله دا سخت رااله دا سخت رااله نو سختې بر ټول شماري چې دا و دا و دا و دا و خو چې خدای په څونه انعامات کړي نو هغه نه یادې او موږ ټول په دې کې اخته که خدای پاک سترګې سمې راکړي نو دای شکر نه ادا کو پوزې سم راکړي دای شکر نه ادا کو خولې سم راکړي دای شکر نه ادا کو لاسونه سم راکړي دای شکر په یو بدن کې چې شروع چې څومره نعمتونه دي خو که معمولی بیماری را باندې ما بس د بیماری مې نه پرېږدي سړی ټول رسته به یو ټول سر دړ یو دای ده نو دا دومره نعمتونه نه یادو خو دا دغه یو چې معمولی تکلیف را باندې راغلی دی د هغې چې دی نه شکر شیخ سعدي رحمت الله علیه فرمایي وای یو پیره مې په زړه کې راله چې وای یو زما په خپو پیزار نشته د خلکو ته وګوره دا معمولی دا مې پړګی چې بار وته مې د یو کس خپې نه جمعات نه بارو ما چې خدای شکر دی چې خپې خو دې راکړي زما خو خپې شته روغ رامټ د خو پیزار زما نشته د خو غونډې خپې نشته یا عمر رضی الله تعالی عنہ مخکې چا تذکره وکړه دا چا ورته چې پلانکی باندې دا سخته دا دا نو هغه ورته چې ګوره خدای پاک په انعام هم کړی هغه ورته په هغه لاس انعام کړ ولې د ده متیازې په اسانه نه کړي خدای پاک وله متیازې باندې کړي بیا به څه زه به د پېښور کې ډاکټر له یو تلم پروفیسر هغه له یو کس را وسته یو ماشوم کشر راله نو هغه ورور به یې وي چې دې ما د اپریشن د تختې نه راپاس ما سر لګیا وناست وایي او په دې مې راپاسو چې مورته تاسو ذمہواری لیکن وې دا د پنځم والله علم که څلورم اپریشن یادو چې دا د اپریشن دی او دې رسوله ولا د مخ کې رګونه ټول د متیاز دا دغه نسی رسوله دا رګونه ټول نسی اوس دی چې دا نظام بوله او د سمات دې تاړو کو څه چل وو خو مورته دا ویل ورته وې دا دریم ډاکټر دی چې صرف پیس دی ورکوم راځم دا مشوره کوم چې تی ذمہواری لیکن اپریشن ولا وکا او ذمہواری لري چې ټیک بشي کنه دغه مطلب بس دونه بسټ شي کنه دغه کنه وې دا ز اپریشن کوم یا غلط وخت بس بیا مکه کیږي بیا اپریشن کوم بیا کیږي نو وی چې آیا عمر رضی الله تعالی عنہ دې متیاز ولې په اسانه نه کوي نو انسان دی ان الانسان یقینا دا انسان چې دی ربه د خپل رب د لپاره لکنو د خپل رب لکنو د ډیر ناشکر یا زمون په اصطلاح باندې ډیر مټا کور ډیر مټا کور وانه یقینا دی چې دی علی ذالک په د خپل ناشکرې باندې او په مټ کرتو باندې لشهید خامخا خبر هم دی په دې خبر دی چې خدای را باندې د احسانات کړی دا د شکر نه دا کوم د تخپل هم پته ده چې لکه دا څه شی از غلط پر په خبر هم دی وانه یقینا دی علی ذالک په دې باندې لشهید گواه هم دی وانه یقینا دا بنده لحب الخير دا سړی چې دا بنده چې دی لحب الخير خیر به معنا مال لحب الخير په محبت د مال کې لشدید ډیر سخت دی دا بنده چې دی نو دی په محبت د مال کې چې دی نو دا ډیر زیات سخت
دا ارس د خدای د ناشکری چې کوي دا چې عبادت نه ادا کوي دا د خدای ناشکر دی. ته وګوره یو اس مثال درک مجازي مالک دی په وخت د سبا کې سره بار حمله کوي په منځ د پوج وره چې حمله کوي د غشي گزار راځي تر څو چې هغه ته رسول شي تا رسي هغه دی او مشهور هم داسې ده بلکې دغه والا لیکلیم دي دا حیات الحیوان والا چې اس وفادار نو تا سره اخره پورې ولاړ خو یو ته انسان چې تا ته بار بار د خدای د دربار نه आवाज کیږي چې راشه مانځه طرف ته ته د سار خبيغه م په ځان بستر راټیټه کې چې زه ګورو بلاله زمونږ هغه ملګرو هغه به یاره د یخنۍ کې دا خوب ډېر خوند کوي وایي چې داسې سترګې وغواړی چې څه ټایم دی وایي چې 12 بجې دي دا بالغ به راټیټ کوي به چې پونده ورکړه وایي بیا به چې داسې بیا سترګې راغواړي بیا 3 بجې بیا چې سترګې راغواړي بس بیا 2 بجو ته شي تلي مون پکې تللی راغلی نو د دې وجې او دا اس چې د ګوره په وخت د سبا کې سره په هر ټیم د انسان د ځان ته سوچ وکړي چې زه خو خدای پیدا کړم د مور په خېټه کې چا ساتلی الله رب العزت دا زندگی را له چا را کړې ده د ایمان چا را نصیب کړی د ټولو نه لوی خبر د ایمان چا را نصیب کړی الله رب العزت موږ دغه الله ته ولې سجده نه لګو الله دې راله توفیق راکړي یا دغه که زه لګوم پرس که زما په کور کې یو بنده دی هغه ولې نه لګوي ولې څه چل ما له د خدای نه رزق راځي هغه له د بل چا نه را روان یا آیا ما دغه وس په خپل بچي باندې په نور ځایونو خو کړی دی په دې میدان کې مې وکړی زما بچي سهار که د سکول ټیم شي خو ټیک ټاک ځي هېڅ مسله په خپلې سترګې غړېږي نه څوک راوي ښه یو نه لګي یا که د اوبو نمبري د زمینداري ټیک ټاک ځي او که نه ځي نو زه ورته یو دوه ویم بیا روان خو چې دلته ورته زه خبرې مو کوم بیا هم نه راځي ولې نه راځي دا خبره دی دا راځي ولې دا د سوچ خبره ما د فرج پیالې خو اهمیت پیدا کړی که ته مات شي نو زه د پړک وباسم خو ما د ګیرې اهمیت هغه سره نه دی پیدا کړی که ګیره وایي زه ورته خیر بس هلکان دي پرېږدي غټ چې ته په بوډاوالي پرېږدي هلک پیسه پرېږدي دا انسان دی دې څه پته لري دا مردان کې دی د ججو مړ کېده هغه مفتي صاحب دی خپل مقتدي وایي چې مړ کېده وایي چې راشه دا بیمارو څخه وی وړه وړه ګیره وایي چې بیا خیر جنازه م وله وایي پلار زوی ته مې ویلې چې هلکه زه خو مطلب هسې خو ګیره نه خو د بیمارۍ کې خو وړه وړه ګیره وه وی راته وایي چې اخره کې راته وایي وایي زوی یې راته وایي چې اخره کې راته وایي چې یاره دغه وکړه داسې ته بیا ورپسې خلک خاندي شرمېږي به نه یې راوله چې دا ګیره راله وایي چې صفا شه مړ شم نو سبا ورپسې خلک خاندي کیسه داسې الله دې معافي وکړي نو دا د صرف خبره دی چې دا موږ ولې اهمیت نه دی پیدا کړی اول موږ ځان سره دا نه چې زه ګنې پاک یم نه ما اول ځان سره کشان نه دی پیدا کړی موږ د دې بیا هر بنده موږ دې لږ سوچ وکړو دې کې وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ یقینا دا بنده خپله په دې باندې ګواه دی وَإِنَّهُ یقینا دی لحب الخیر په محبت د مال کې لشدید ډېر سخت دی افلا یعلم آیا دې نه پوهېږي په دې باندې اذا په هغه وخت کې بعثره چې رابرسېره کړي شي ما هغه څه فی القبور چې په قبرونو کې دي الله رب العزت فرمایي چې آیا دې په دې نه پوهېږي چې هغه څه چې په هغه په دې قبرونو کې دي هغه به راښکلي شي راوباسلي به شي راښکاره کېږي به ولې دا به پټ پاتې کېږي زه او ته به الله ته نه ودرېږو بنده به نه ودرېږي چې خدای پاکه د ما سر دا چل کړو د زما نه دونه مال والو د دا کړو الله وایي دا هر څه به راښکاره کېږي الله رب العزت دې راته اسانه کړي بیا الله فرمایي وحصل او راښکاره به شي ما هغه څه فی الصدور چې په سینو کې دي نو دا نه ده چې اوس په ظاهره باندې ما ګیره پرېښې ده او دا چې د پټکې مې والې دننه عقیده څه ده شرکیاتو کې اخته یې که نه دننه څه پروګرام دی دننه چې دی نو په بل په زنا کې لګی که په بل څه کې لګی دا به م الله وي راښکاره به شي عقیده به دې م راښکاره شي د پټې کیسې به دې م راښکاره شي دا به م پته ولګي چې دا په ظاهر دیندار ښکارېده دی که څومره جهنمیان دي او دا به م پته ولګي چې دا په ظاهر لږ ګناهګار ښکارېده دی که څومره جنتیان دي الله دې راکړي اخلاص پیدا کړي او الله دې حقیقي مؤمنان موږ جوړ کړي ان ربهم یقینا رب د دوی بهم په دوی باندې یومئذ په دغه ورځ باندې لخبیر خبردار به وي
نن ورځ هم به الله خبردار دی او په دغه ورځ به هم څه وي خبردار وي. نو الله بیا سره ښکاره کړي. الله رب العزت راته اسانه کړي. والعادیات ضبحا، الله رب العزت فرمایي قسم دی وي په تیزو ځغلېدونکو اسونو باندې، ضبحا چې پرېښېږي، فالموریات او قسم دی بیا د اور رایستونکو باندې، قدحا چې نوکونه جنګوي، قسم دی په هغه اسونو باندې چې اور رایستونکي دي په خپل نوکانو جنګولو سره. فالمغیرات صبحا او قسم دی په هغه اسونو باندې چې د سحر پټیم حمله کوونکي دي. فاثرن به نقعا، نوچتوي دي ګرد و غبار لرا، او اوچتوي به په دې سره نقعا هغه دوړو لرا. فوسطن به جمعا، بیا دننه ورننوځي په هغه پوجونو کې. ان الانسان، یقینا دا انسان چې دی لربي د رب خپل د قنود ډیر ناشکر دی، مټاکور دی. و انه یقینا دی علی ذلک په دې باندې لشهید، خامخا ګواه دی، دی بخپل هم ګواه دی یا خامخا د څه د خبر دی په دې باندې. و انه یقینا دا انسان لحب الخیر، په محبت د مال کې لشدید ډیر سخت دی، دی په محبت د مال کې ډیر سخت دی. الله رب العزت ترانه محبت د مال وباسي. دا نه چې مال خنه دی، دنیا خنه نه، دنیا خده، دنیا وګټه بلا حج بلا شي، مدارسو کې به استعمال کې، د ځان د لپاره به زندگی دې سم کې، خپل ژوند به دې سم کې، کور به دې سم کې، د کور والا به دې سم کې. دا داسې نه ده، خو لیکن دنیا له ترجیح په دین باندې ورکول دا ښه نه دي. دنیا له ترجیح په دین ورکول دا ښه نه دي. ورنه بزرګانو کې بلانې کا زموږ خپل امام ابو حنیفه رحمه الله لوی تجارت ورسره ته وګوره چې هغه څومره د امام ابو یوسف رحمه الله په شان شخصیت چې نن ته نوم وره. لکه د امام صاحب امداد ورسره امام ابو یوسف صاحب، امام ابو یوسف نه ویام با ابو یوسف په یو دوبي به. نو دین لا ترجیح ورکول په هر څه باندې. الله دې توفیق راکړي. افلا يعلم، آیا دې نه پوهېږي، اذا بعثر په هغه وخت کې چې را برسېره به شي ما هغه څه فی القبور چې په قبرونو کې دي، وحصر او راښکاره به شي ما هغه څه فی الصدور چې په سینو کې دي. ان ربهم، یقینا رب د دوی بهم په دوی باندې یومئذ په دغه ورځ د خبیر خبردار به وي. الله رب العزت راته اسانه کړي. خدای تعالی رضا شي. الله دعا جهان خیر ونصیب.